ټول لکه زما مور پلار په خپله ضعیفان دي هغوی چې په دې اوبو کې ځي نو غوپې وهي پکې دوی ته ممانعات کړل چې تاسو به زموږ په شورګره باندې نه ځئ راځئ موږ باندې لار نشته په دې خړ کې پورې وتی شي نه ولې اسې یریږي ارتاویږي که نه ته پکې پر وتی شي بچوړی یریږي ته پکې پر وتی شي ولې یریږم تاسو له څه پکار دي تاسو له څه پکار دي او چې بیا سکول نه چوټي م کوو چې چوټیونو کې بیا کتابونه لمدېږي او بستې لمدېږي ټوپۍ نانوي شي چامپل نانوي شي ورغړو جامې لمدې شي د الله دې نه کړي خو د خپل معمولي لږ برېک شوه نو دا ماشوم به دغه شی ښایي ته په خیر راپورې وتې شفیع الله صاحب ارتاو نشي ونیسئ ونیسئ ښه نږدې که د دې خرو ته ګوره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم دې وخت زه د دوو خړو نه لږ مخکې شاګۍ ورته وي په هغې کې موجود یم دا د مخوزو علاقه ده دا مخکې د ماشومان به تاسو وینئ سوچ به کوئ چې دا څه قیسه ده دا ماشومان نن احتجاج کوي خپل احتجاج ریکارډ کوي او د دې دا احتجاج زه تاسو سره شیر کوم چې دې ته مسله څه ده عجیبه خبره ده په یو داسې ملک کې پاتې کېږو چې د هېڅ کمی نشته دی خو چې مونږ بیا خاص کر د شنګلې ته خبره راوړو نو د هر څه نه محرومه یو دا واړه واړه پت کې ګلالي ماشومان ناغلي او خپل فریاد تاسو ته ږدي تاسو یې واورئ د دوی دا ستونزه او یا مسله را سره هم شیر کوم موږ سره ډېر محترم نصر الله صاحب ولاړ دی دا څه قصه ده او دا څه مو جوړ کړي دي ډیره مننه شفیع الله صاحب د همدم ټي وي ډیر مشکور یم چې زموږ ډیر په یو شارټ غونډه کې نوټس باندې هغوی موږ له خپل قیمتي وخت راکړو او دلته کې راغله اصل کې شفیع الله صاحب ایشو دا ماشومان زه د کافي وخت نه د دوه نیمو کالو نه ګورم خو د افسوس مقام دا دی چې زمونږ هیڅ قسمه داسې رسایي نه کېده چې په هغې باندې موږ د خلک دغه کړی وی کنوینس کړی وی او هغو ته دا ویلی وی چې مسله دلته کې دې ته څه ده د ریاست بنیادي ذمهواریانې دي 4-5 چې هغه به رعایت هغه ورکوي په هغې کې د هغوی روډ دی د هغوی بجلي ده د هغوی د څښلو پاکې اوبه دي او د صحت عامه دپاره بهترین مرکزونه دي نو زه به دا ویم چې الحمدلله دغې نه خو موږ ټولو نه محرومه یو که نه خو اوس موږ د خپل مدد په خپله کولو په بنیاد باندې غزني خیل فلاحي تنظیم ویلیج کونسل سنګړی زه به حیثیت د جنرال سیکرټري دې ځایګي له راغلی یم نور هم زموږ کابینټ روان دی هغوی به هم خپل شیرینګ وکړي خو مهمه مسله د دې ماشومانو د دې ځای نه تقریبا په 1.5 کیلومتر مخکې فاصله باندې یو بل پل دی دا ماشومان چې کله هغه ځایګي ته لاړ شي په انکیس باران راشي یا خوړ راغلی یا نور داسې مسله شي دوی چې کله هغه پله لاړ شي او په پله باندې دوی پورې وځي نو بیا دوی یو شورګرې پوله د په هغې منې پورې وتو دپاره خپل کور ته رسي نو هغه شورګرې والا مالک چې دی هغه دوی ته ممانعات کړی چې تاسو به زموږ په شورګره باندې نه ځئ راځئ موږ باندې لار نشتی نو زما په خیال د یو انسانیت دا دی چې هغه بل انسان ته د آرام او د سکون د رسولو کوشش او هلې ځلې وکړي دا بهترین انسانیت دی اوس فلحال په دې ځایګي کې دې ماشومانو ته ډېر زیات تکلیف دی په دې کې مریضان راځي په دې کې زنانه راځي په دې مخامخ چې دا کم کارین ایریا حسابیږي په دې ځایګي کې کافي غاټه آبادي ده نو دغه آبادۍ کې نن داسې یو کس نشته دی غریب چې د هغې سره دوی ګوره خپله لوکل بجلي استعمالوي رڼا د دو حق دی هغه دې ته نشته وابډا بجلي دا زموږ په خوا کې دا لاینونه تللي د 11,000 لاین تل دی خو چونکې دې غریبانانو ته دغه شی نشته دوی د دې نه محرومه دي هغې نه علاوه دوی ته دلته کې روډ نشته دی د تلو لار ورته نشته دی هر ځای کې خټې په دې لاره که تاسو شفیع الله صاحب په خپله لږ لاړ شئ وبه ګورئ مخې ته ټولې خټې دي دا ماشومان بچي راځي مدرسې ته دوی ځي سکول ته او ټول امدروف ته ربط امد چې دی هغه یې په دې ځایګي باندې دی نو دلته کې دا خوړ چې دی کله چې دا راشي غریبانان ډېر په تکلیف کې زه په خپله ما بله ورځې ما خپل یو ذاتي فوټیج ریکارډ کړی په کې یو ماشومه دلته ارتاوه شوه نو ما هغه موبایل هم هلته وغورځو زه لاړم په هغې پسې هغه مې راوچته کړله نو زما د وخت ریاست د ذمهوارانو نه یو څو مطالبې دي او هغه دي به حیثیت د یو سټیزن او پاکستان
د هغه د رایټس په مطابقت باندې هغو ته میلو شي. اولنۍ خبره دا ده چې دوی ته د په دې ځای باندې پل جوړ کړی شي، که کم از کم هغه روډ نه وي نو چې دوی ته د پیادلو لارې او هغه لار دوی استعمالوي په وچه باندې د باران او د خوړ په راتلو موقع باندې دوی ته تلل راتلل بند شي، یا دو الټرانیټ بل پل لځي نو هلته کې خلک ورته خپلې لارې نه ورکوي په پټو باندې. نو دا دوی ته ډېره یوه غټه ستونزه ده او به حیثیت د یو انسان او د یو مسلمان زما دا حق جوړېده چې زه دا خبره هایلایټ کړم او زه د غزني خیل فلاحي تنظیم جنرال سیکرټري په منصب باندې یم، نو دا زما په فرایضو کې راځي چې زه د ټولو نه مهم دا شی راښکاره کړم او هایلایټ یې کړم. تھینک یو. خوړ راشي یا که بالفرض که باراني یا د اوبه سیوا شي او کته هغه تله خو هلته خو ځان له چې دی نو لکه نیمه ګنټې نه زیات وخت لګي چې کته هغه پل ته رسې، دا ماشومان به کوي څه بیا مدرسې ته سکول ته نه ځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کار دی موږ دلته کې نږدې دا کور دی زموږ اکثر موږ یو نو دې ځای باندې زنانه ضعیفان واړه څو پیرې داسې حادثه پکې شوې ده چې به ارتاو شوي دي، بچي پکې ارتاو شوي دي او زنانه ارتاوي شوي دي. دلته لار نشته، دې ځای کې مخې ته شوګري دي، خلک پابندي لګوي. واقعا دا یو غټه آبادي ده په دې ځای کې، تقریبا یو دا پورې کلوټی دی، نه هغلته یو بل کلوټی دی، لکه دا ډېره آبادي ده. نو په دې ځای کې دې لا ښه لازمي لاره پکار ده، بلکې دا د دې ټول قوم لاره ده. دې غاړې خلک هلته هم ځي، دا هغه ځای نه دلته راځي، دا یو تکلیف دی. نو دا زموږ د حکومت وخت نه او د خاص کر د حاجي عبدالمنعم صاحب نه دا مطالبه ده چې هغه د دې ځای کې یو پل دوله جوړ کړي، یو لاره دې جوړه کړي. دا یوازې دې نه چې دلته چې کوم آبادي ده یعنې د هغه خلکو د تکلیف دی، دا چې څومره آبادي دې طرف ته ده نو هلته دا خپل رشته داران دي ځي راځي یو بل کره، نو ډېر تکلیف دی دې لپاره. نو دا موږ مطالبه ده د دغه حکومت وخت نه چې هغه په دې وخت کې د دوی څه مرسته وکړي. الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ عامه مسله دا ده چې دلته کې دا ماشومان دي اتیا سل ماشومان دي، په دې اوبو کې ارتاو شي، بستۍ ته لمدي شي، قاعدې ورسره یې هغه ته لمدي شي، په دې اوبو کې دا غوپې وهي، کله اوبه لږې سیوا شي بیا را مدرسې سکول ته نشي تللی. موږ دا درخواست دی د ټولو علاوده دارانو ته چې لکه مهرباني وکړئ موږ له سیب قلعه کې د پیادلو پل واچوئ هم ټیک ده، موږ ته بجلي نشتی، لکه دا 11,000 لین تېروتی دی لکه موږ ته بجلي نشتی، موږ لوکل بجلي استعمالو. بل دلته زموږ لاره نشتی، په دې شورګرو کې خلک وروره که پیادل پیزو وایي په دې به نه ځئ، په دې کې خټې جوړې کړلې اوبه لارې ته راړئ، نو موږ هغه کپړې هم څښا شي، مریضان راولو په دې اوبو کې ارتاو شي، ټول لکه زما مور پلار په خپله ضعیفان دي، هغوی چې په دې اوبو کې ځي نو غوپې وهي پکې لامده سوپه شي، دا ماشومان لامده شي، جمع را روان دی. دا ټوټل دا ماشومان دا نیم هم نه دي، لکه نشته څه پکې لږونې غټ دي، نو هغه موږ کیمرې ته نشو راوستی مخامخ، ټول سکولونه او مدرسې ته ځي، دا نیم واړه هم نه دي. خو لکه موږ دا درخواست کوو چې لکه بس زموږ له لږ غونته کې د دې پله لغه وکړئ، نو ډېره مهرباني به ستاسو. د دې کسانو دا خبرې اترې تاسو واورېدې، ما هم واورېدې. سړی داسې سوچ کوي چې یار کیدای شي انډیا ته را دې خوا شیم، که دا بارډر مې کراس کړلی، لکه که راځئ چېرته د پاکستان نه بهر ښکاري. خیال دی نصرالله صاحب؟ د دې وړو نه هم دوه خبرې ریکارډ کوم. تاسو له څه پکار دي؟ تاسو له څه پکار دي؟ تاسو له څه پکار دي؟ بجلي او د پل. لا ګوره دا ګلالي ته په دې خوړ کې پورې وتی شي بچیا؟ نه. ولې؟ اسې یریږي؟ ارتاویږي که نه؟ ته پکې پر وتی شي بچوړی؟ نه. یریږي؟ ته پکې پر وتی شي؟ ولې؟ یریږم. دا اوس وګوره دا هلک را روان دی، ماشوم مسله دی، الله دې نه کړي خو که د ده خپه معمولي لږ برېک شوه نو دا ماشوم به دغ شي. ښایي ته په خیر را پورې وتې دې خوړ کې تګ راتګ خو به ډېره مسله وي درته که نه؟ او که نه ګوره دا دې غېږ کې راغستی دی. دا اوس تاسو کتلی شئ، دا به لکه ماشومانو له به ځان له یو کس ساتي چې هغه یې بوزي راولي، که هغه ورسره نه و نو بیا خیر خیریت دی. ته سکول وایې بچیا؟ او جی سیم کې دریم کې په دې خوړ بوري وځي را بوري وځي؟ نه نو دې کې چې دا بیا اوبه ډېرې شي یا بل څه باران شي نو بیا تاسو ته مسله وي؟ او جی بیا سکول نه چوټي هم کوو چې چوټیونو کې بیا کتابونه لمدېږي او بستې لمدېږي، ټوپۍ نانوي شي، چامپل نانوي شي، ورغړو جامې لمدې شي. ښه هغه چې ملګری یا څوک دنه پکې ارتاو شوی دی؟ او جی ښه مسله درته ډېره ده که نه؟ او جی ښه ډېره مسله ده راته چې او چامپل نانوي شي او بوټان نانه لمده شي، بیا سکول نه چې ډېر باران او ډېر خوړ راغلی بیا د سکول نه چوټي کوو. او ته هلکه دې کې پورې وتی شي؟ نه جي. ولې؟ خوړ ډېر سړی پکې هرغلی سکول ته ځو،
والډې سړی پکې هر غړي بستې لمدېږي چمپل سړي نه وړي مدرسې دې سړی پکې هر غړي ټول لمدېږي کتابونه کافیانې بستې لمدېږي دا ګوره دا د ټول ماشومانو لړ دی او د دوی د وینا تر مخه دا ډېر ماشومان دي خو چونکې د اتوار ورځ ده نو په لاس باندې واړه بیا راځي نه او دا څه دلته اوس موږ رالو نو دوی یو کال کې لکه 2-3 پیری کتابونه اخلو د دې زیاده لاسه د دې خړ لاسه او لکه چې کتابونو په خپل جو هر چاته د ریټ پته د 2 پیری 3 پیری مون کتابونه د دې خړ لاسه اخلو ځکه چې ورغړي بستې ته خړ ویسي چپل دې وړو نه همیشه خړوړي د خپل بل کور تر اکثر دا واړه خپل بل کور تر راځي دا ډیره غټه مسله ده او څنګه چې تاسو ته رسول الله صاحب وایي چې دا د ریاست ذمہواري ده چې هغه پکې خپل کردار ادا کړي او دلته مطلب دا دی بیا به موږ ټول ویښ شو الله دې نه کړي خو چې زموږ نه یو داسې ماشوم یا زموږ د یو تورسري یا زموږ یو مشر هغه زموږ نه د دې اوبو په وجه باندې ضایع شي هغه زموږ نه دا خوړ خراب کړي د هغه ډت وشي نو بیا به موږ ټول پوه شو چې هغه دا خو واقعي خطرناک و زموږ دغه یو میسیج دی یو پیغام دی د هغې نه مخکې چې دلته جاني نقصان وشي تاسو به دې کې کردار ادا کړئ چې کوم زموږ د ذمہوار خلک دی زموږ مشران دی او دې ځای دپاره مناسب فنډ چې هغه تاسو ریلیز کړئ دې وخت کې ګورنمنټ صوبایي چې د هغه ستاسو لاس کې دی نو دلته تاسو فنډ ریلیز کړئ چې دې خلکو ته څه اساني راشي انتهایي مسله ده داسې مسله ده چې دې علاقه باندې زم یو څو وخت نه تېرېږم دا ما په خپله لیدله چې دلته زنانو ته څومره تکلیف دی مشرانو ته څومره تکلیف دی د ماشومانو ته څومره تکلیف دی دا تکلیف ختمول له ستاسو ذمہواري ده د خدای په نظم او د دې پبلک په نظم باندې دا مسله زر تر زره حل کوي خپل کور په شکل الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي د الله په امان